په تکبیر په ویلو چې څوک شرم محسوس کوي او دی وي زه په شرمېږم د خلکو مخ کې د ایمان نه ور اخلاص شو دغه تکبیر ویل په عبادت شرم محسوسول دا ګور د ایمان نقصان دی نو بعد خلک ګوري د شرم چې سلام واړی او ځان له منځ کې نو وی نو غلی غوندي وي په عبادت په نه شرمېږي کلو به پتی د باندې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد خلای جبه درکړی دا کور کې چې په خزه आवाज روباسي نو په دریم کلی کې د आवाज اوریدل کېږي بچو د قارش आवाज په روباسي نو پینځه محلې ته د چغه رسي خو د خدای عبادت شو او تکبیرات ویل دي نو بیا موږ په شرمېږو پس کو کنزل خو جکو په هغه څوک نه شرمېږي دروغ باندې څوک نه شرمېږي د بل مسلمان په غیبت نه شرمېږي او د عبادت په کویلو باندې بیا شرم محسوسو پس شروع کې ځان سره غلي غوندې جبا دا ډیر مستران دا ځان ته تعلیم اپتو یو ځان ته سوي او په نو باندې ځان دا دوله سنډي کبرجن انسان وي ابد خدای په نوم باندې شرمېږي او چې لکه ایمان او عشق او مینه پرتای ابد خدای په نوم ویلو باندې نه شرمېږي کافر مخ کې هم وي او د مسلمان مخ کې هم وي جمعات کې به مو ښکارا به مو زما عزت منو په تکبیر ویلو مشرمېږي امام نه ایر شو مقتدی دی وریات کی مقتدی نه ایر شو امام دی وریات کی نه یو بل پتم مکه را چې دی به وینو زب ویم سلام وړي او فرض دی وکړل بس فورا بل عمل د دې ورځو کې به مانځه پسې متصل نشتا دغه تکبیرات ویلي په زور او په تیز आवाज باندې دمر تیز وایا چې شیطان لري او تختی